دا بېباک ګرانو کتونکو په دغه ریپورټ کې به خبرې اترې کوو د علیما خان بیبي دغه مکاري چې اسلامي ټچ ورکوي او د سورت یاسین په نوم باندې خلک راغوښتل چې 10,000 کسان به زه راټولومه خو سل یې را برابر نه کړل. نو دغه اسلامي ټچ دغه سلسله هم ناکامه شو. خلک به پیش شوي دي پنجاب مسترد کړل، به د وزیر اعلی هغه سټریټ موومنټ چې کوم دی نو د هغې ناکامي مخې ته راغله. نو په دغه ریپورټ کې د خلکو سره خبرې اترې کوو. زموږ سره اوسئ. پوښتنه به کومه چې علیما خان بیا یو اسلامي ټچ په بانه باندې خلک د اډیاله جیل مخې ته راغونډل غوښتله چې خلک به راشي او دلته به د سورت یاسین ختم کوو او 10,000 ټارګېټ یې ورکړو، خو سل یې راجمع نه کړه. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟ د اسلامي ټچ ته څنګه ګورئ؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. دا اوس یو بله ډرامه دوی شروع کړه. د علیما خان وایي چې دا خلک پر دې نوم باندې دوکه شي او اډیاله جیل ته به رارغه شي. اول ته به مونږ ووایو چې سورت یاسین ختم کوو او په دې کې به دا خلک راجمع شي. بس دی دا خلک نور په دې نشي دوکه کولی. په پنجاب کې وګورئ هغې مسترد کړلو او انشاءالله دانی به په کې پي کې کې مسترد کېږي. دا زما یقین دی ځکه چې دا خلک دی ډېرو لوبل 15 کاله، دا 15 یا 14 کال دی کم از کم چې همدا خبرې اترې دي. عمران خان راغله، عمران خان راووت، عمران خان دا وکړل، عمران خان هغه وکړل. اوس یې دا لوبه شروع کړه. ته د وزیر اعلی صاحب ته وګوره، وزیر اعلی صاحب په کې پي کې کې څه ونه کړله، اوس وایي کراچۍ ته ځم. نو په کراچۍ کې څه کې راشه د خپلې خیبر پښتونخوا کې څوک چې خلک ته یاد کړي بالکل یې مسترد کړل. انشاءالله زما یقین دا دی چې را روان الیکشن بني دا به ټول خلک مسترد کوي. ښه د اسلامي ټچ دوی بار بار ورکوي او د هغې باوجود چې کوم دی نو دروغجني، د دروغو بیانونه، فریب. بالکل جی ما خو تاسو ته ووایي که نه لکه مخکې په دغه شي باندې اوس د دې دین په دغه طریقه باندې خلک راټولي چې دا خلک په راټول شي د اډیاله جیل مخې ته او موږ به خلکو ته ووایو چې موږ خلک راټول کړي دي. نو دا بالکل خلکو مسترد کړل چې دا دروغجن دي. انشاءالله دا به ناکام وي. داسې ګپ لګوي دوی او دا یو ګناه کوي دوی چې لکه په دغه شي باندې اوس خلک راټولوي. خبر شوي چې 10,000 کسان د کوسلم نه یا قابله چې ورسېده نه وي. یاره زما خیال دی، زما خدا یقین دا دی چې سلم نشي راټولولی ځکه چې هغې خلک مسترد کړل چې مسترد کې خو څه ختم شو. بس که نه کې پي کې خلکو اوس د کې پي کې خلکو له دا پکار دي، د پنجاب خلکو خو سره دا کار وکړو. اوس کې پي کې له دا پکار ده چې دانې داسې کړي چې لکه دوی غایا لاړه شي چې باقي د دې دپاسه دا کارونه خلکو سره نه کوي. ټولو خلکو نه یاګانې واخیستې. ګرانو کتونکو تاسو د دغه ولس خبرې اترې واورېدې چې دغه د مکارتوب کوم مکارتوب یې چې کړی دی دغه یې ناکامه شوله چې دوی چې کوم دی نو اسلامي ټچ مسلسل چې کوم دی د اډیاله جیل مخې ته راځي او ناکامه کېږي. نو خلک اوس دغه شعور پکې راغی، کم شعور چې دوی غوښته هغه شعور هغې خلکو ته صحیح ونه لګېده ځکه چې خلک کار غواړي. او دا ستا د چکرې او ټور او لاهور کې ناکامه هلته هم د خلک را دغه نه کړل. تېرې دې داسې یو ګنده بیانیه پرېښودله چې د پښتنو نوم یې وشرمو. خو نن یې دغه اډیاله جیل مخې ته دغه بیانیه هم ناکامه شو چې کوم د اسلامي ټچ ورکو چې د 10,000 په ځای 100 کسه چې کوم دی نو هغه راټول نه کړل د بېباک رایې دپاره.